عائشہ رضی اللہ تعالی عنها روایت نقل کئی وی رسول اللہ مبارک له یو صحابی راغی نو ورته فرمایل وی رسول الله د الله په ذات می د قسم وی چې زما د تا سره به انتها محبت دی او ته وی رسول الله زما د الله په ذات قسم وی چې ما ته د خپل بال بچو د اهل و عیال نه زیات خوږي نو ورته پس بیا فرمای رسول الله زه چې کله کور ته لاړ شم او کور کې نم ډېر بے قرار یم مال خون سن راکې مال خوراک خون نه راکې مال د بچو سره خبرې کول خون نه راکې دنیاوی کارونه را خون نه راکې نو کور کې بے قرار یم نو بیا روزم واپس راشم رسول الله ستا په مسجد کې او تاسو سره په خوا کې کینم رسول الله چې تا ته ګورم نو بس لمه خوشاله ستا دیدار کوما ما ته آرام ملاویږي او چې ستا نصیحت ته کېږم زړه مې بې قراره وي او رسول الله چې کله ځان لشم نو یو خبره مې یاد شي چې مرګ حق دی زه به هم مرم او رسول الله ته به هم مرې نو دغه ځای کې ډېر زیات خفګان ماله په دې راشي رسول الله چې موږ یا زه مړ شم او یا ته مړ شي او په ورځ د قیامت باندې انبیاء خو به ډېرې اوچتې مرتبې به وي الله به دوی له ډېر لوی مقام ورکوي نو ته به لاړ شي او ته به د انبیاء کرامو په مرتبو سره او د هغوی په درجو کې ناسې او زه خو یو ادنا جنتي یم نو زه به ډېر لاندې ښکته ناست یم نو هغه ټایم کې به ستا مخ مونږ نه وینو ستا دیدار به مونږ نه شو کولی رسول الله خفګان راله په دې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام جواب ورنکو چپ پاتش دیکھ جبریل راغے وآیاتنے راولل وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ چې څوک د الله او د الله رسول سره محبت ساتي فرض د محشر بدا سړی د انبیاء او صدیقین او شهدا او د صالحین سره نو کچره د دې صحابي محبت د رسول الله سره وو کچره د دې صحابي محبت د الله سره د دې نه خپکیږي د دې نه پریشان کیږي پرز د محشر په قیامت کې به رسول الله تاسو په درجه کې نو صحابي ته تپوس کوي رسول الله بل صحابي انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي یو صحابي بل راغی اور رسول اللہ مبارک توی رسول اللہ قیامت بکلی نو پیغمبر علیہ السلام متوی وی تر قیامت تپوس کے تیارے دے سکڑے دے لکہ بعضی ٹیم دنیا کی اوکس دی امتحان تپوس کے نو بل وتوی ستیارے دے کڑے دے کنا نو دا صحابی دا رسول اللہ مبارک نہ تپوس کے قیامت بکلی پیغمبر علیہ السلام متوی دا قیامت تپوسنو خوکے خو ستیارے دے کڑے دے صحابی په جواب ورکړي رسول الله سنور اعمال لا سر ډیر نشتا دغه پرځي منځونه کومه پرځي زکات ور کومه نه می نوافل شتا نه می صدقات شتا نه می تهجدونه ډیر کړی دي نور اعمال می کمزوري دي نه می دي کړی خو یو عمل می دی او عمل می کم یو دی عمل می دا رسول الله تاسو می محبت ته نور سراسر نشتا خو محبت میں دا تا سر دے پیغمبر علیہ السلام وتفرمائی المرء مع من احبا چې د چا سر دے محبت تے قیامت کی بم دے سر خوشحال شپ دے نو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تپوس کے رسول اللہ دا بشارت صرف دے صحابی دا پارا دے کہ زمون دا پارا ہم دے پیغمبر علیہ السلام وتفرمائی دا ہر چا دا پارا دا تاسو دا پارا ہم دے چې د چا سر محبت پا دنیا کی ساتے پا قیامت کی با دا اغسر ہے لدی وجہ قرآن آیات چھ میں لستو اللہ وی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کچھری تاسو دعوی دا محبت دا اللہ سر کوئی کچھری تاسو وی چھ زمانگ دا اللہ سر دا محبت دعوت و منگ دا اللہ سر مینا کو نو اے پیغمبر دی خلق تو آیا فاتبعونی زما تابیداریو کئی نو اللہ بتاسو سر محبتو کی کچھری تاسو صرف دا یو دعوی کوئی چی دا اللہ سر محبت تے او دا رسول اللہ تابیداری نہ کوئی
د رسول الله مبارک په حدیث او عمل نه کوي، د رسول الله مبارک په سنت باندې عمل نه کوي، نو بیا دا دعوه ستاسو نیمګړې ده. بیا په تمه مې بیا د دې په تمه مې چې زمونږ د الله سره محبت دی، بلکې الله فیصله دا کړې ده چې د الله سره د محبت دعوی کوي نو د پیغمبر تابعداري لومبنه وکړي، د صحابه شان ته وګورو، د صحابه محبت ته وګورو، ځانونه قربانول، مالونه قربانول، او د رسول الله مبارک په د رسول الله مبارک باندې یو کرخه قدرې دي ته تیار نو. ایو صحابي دی کنه، خلک ورته وی پرېږدو دي خو ته صرف ووایه چې زه رسول الله مبارک نه منم، او زه ژوندی یم او زه دا نه برداشت کوم چې د رسول الله مبارک په خپه کې د ازغې لاړ شي، دا هم نه برداشت کوم. او صحابه د محبت اظهار کړی دی، غشي راتلل او خپل سینې ورته مخامخ کړی دی، رسول الله مبارک ته داسې ولاړ دی، غشی شاته نه دی پرېښودی. خلک وایي دا څنګه و همدغه شانتي و. عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي تا سره مې محبت دی، پیغمبر علیه السلام ته وایي تا سره مې محبت دی خو ځان راته خوږ دی. مونږ وایو خپل ځان خوږ دی، نو عمر رضی الله تعالی عنہ وایي زما محبت تا سره دی خو خپل ځان راته ډېر خوږ دی. رسول الله پیغمبر علیه السلام ورته وایي عمره کامل ایمان ته به تر هغه وخته پورې ته ونه رسې تر څو چې تا ته زه د خپل ځان د مال اولاد او د دنیا د هر شیز نه زه خوږ نه یم، ته کامل ایمان ته نشي رسېدی. لږ ټایم پس ورته وایي رسول الله ته راته د خپل ځان نه هم زیات خوږ یې، په خپل ځان مې پروا نشته. او په بلا موقعو کې صحابو کړي دي داسې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی دی عبدالرحمن، او په جنگ بدر کې د ایمان نه دی راوړی چې جنگ بدر جوړ شو، دی طرف ته پلار دی او هغه طرف ته زوی دی، نو زوی رستو ایمان راوړی دی. یو پیره کې دی ورته وایي پلاره و چې کله ما او تا په جنگ بدر کې یو بل ته مخامخ شو نو زما توره او زما وار دا په تا باندې بالکل نیغ شو، خو ما خپل لاس رستو کوی مې ته مې پلار یې، په پلار غزار نشم کولی، بس مې واپس شوم وایي پلار مې. ابوبکر صدیق ورته وایي عبدالرحمنه وایي تا خو د دې د وجې په ما غزار ونه کړه چې زه ستا پلار وم، که چېرې ته زما د تورې لاندې راغلی وې الله قسم کومه ته پرېښودی وې. ولې په دغه وخت کې ته د رسول الله دشمن وې، ته د رسول الله دشمن وې، ته د الله دشمن وې، ما به تا نه سر والی و. دې واقعي ته مونږ وګورو که نه، د محبت دعویدار هم دغه خلک چې د الله او د رسول الله په مقابله کې زوی هیڅ هم نه. بل صحابي دی عبدالله ابن د امیه زوی دی، نو هغه وی دا منګه مدینې ته واپس لاړ شو، نو دا ذلیل خلک به د مدینې نه وباسو، منګ به دلته کیو، منګ عزت یو رسول الله مبارک ته نعوذ بالله ذلیله وي چې زوی ته پته ولګي د تورې راواغسته، پلار په اسره روان دی او د پلار اسې ودرو مهار یې ونیسه ودرېږه او تی بچې زه د پلار یم ته زما زوی. وایي نه تا ولې د رسول الله مبارک په شان کې د ذلت الفاظ استعمال کړي دي چې زه ذلیله دی او زه عزت والی یم، والله قسم کو دې پرېږدم در څو پورې چې د دا نه دي ویلې چې زه ذلیله یم او رسول الله مبارک عزتمند دی. پلار ته یې پرېږدم دی نه، او که نه وایي دا سر د نه په توره باندې. نو پلار باندې 3 پیرې ووایي، پلار یې وایي زه ذلیله یم او رسول الله مبارک څه دی عزتمند دی، زه ذلیله یم او رسول الله مبارک څه دی عزتمند دی. د صحابه دا شانو د قربانۍ وي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله مبارک سره په غار ثور ته تو هجرت کو وګړو واقعا ده، نو په لار ځي 3 میله کې په غر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لګي او رسول الله مبارک په شا وړي. دې محبت ته وګورئ، کو سوکتلی وی هغه به د غار ثور غر لیدلی وي چې بالکل په داسې دی، او صرف د دې د وجې چې دا کافر دی د خپونه خلک معلوموي چې مونږ پسې واپس څوک را نشي، چې دی دا سوچو کې چې دلته خو یو کس تللی ده او خبره خوره شوې وه چې 2 تللي دي، او بیا خپل زوی ته څه وایي، خپل زوی ته وایي په مکه کې ګرځه او د شپې راځه مونږ ته حالات وایه. لورې څه کوي، هغه لګي او هغه والا څه خوراک مراک تیاروي،
او د غر سر ته ولا خېجي ابو بکر صدیق خاندان وکنه زویم د رسول الله په خدمت کې لګیا پلارم په خدمت کې لګیا لورم د رسول الله مبارک په خدمت کې لګیا ولې به الله بیا په قران کې د ابو بکر صدیق صفت نکو چې الله ته د خدمت دومره خوښ شو د محبت دومره خوښ شو چې په قران کې د ابو بکر صدیق واقع راوړه چې سپغار کې استعمال غره او چې کله الته ورسېدو رسول الله مبارک ته وي ته بړم به نه زی نو لاړه صادر و سره وو نو چې په غار کې کوم سورې دی هغه صادر خپل صادر شلی او هغه سورې بندي خپل صادر شلی او هغه سورې سکی هغه بندي نو ابو بکر صدیق نه رسول الله مبارک تپوس کې ابو بکر صادر دې سکو و رسول الله مبارک هغه مې ټول په دې سورو کې ختم کو رسول الله مبارک وتعالى سوچته یا الله ابو بکر ما سره قیامت کې یو ځای دغه د محبت داوی د دې خلکو وي زمنګ بس محبت دخلي زمنګ مسلمانی صرف بس د جبه پورې پاتې ده نور اخو دي خو معاملات او دا چیزونه ارس ختم دي هغه کو چې سره ته زړه وي هغه کو چې سکه مراته پیدا ښکاری هغه کو چې بس شیطان راته کوم وسوسه واچولا نه شریعت ته ګورو نه دین ته ګورو نه قران ته ګورو هغه خبر یا هغه واقعیات به وره چې هغه په شریعت خو څه شریعت نه لریم بچرته پیدا نه کی او چې خلق ورته کو نو مونږ وایو مونږ مسلمانان یو داوی د اسلام او د محبت د رسول الله کو او عمل مو کو سنت تو ګورو د پیغمبر په سنت باندې عمل نکو تخ شانتی دین پروت د سنت باندې عمل کول ته تیار نه یو او دل طرف ته داوی د اسلام او محبت د رسول الله کو یو غونته کې واقع د شیخ سے بیانوله وي زمونږ مثال وي د لیلا او د مجنون دا کیسې مشهور دي نو د لیلا او مجنون په خپل منځ کې محبت او د مجنون وسره ډیرو نو یو ورځ دا راوته دا منګي راواغستو ګودر تراتلا ارټتا او منګي ډکاو نو مجنونان وای چې رمنګ سوق چې زمنګ د خپل محبوبي خوشاله شي دا غي په خوشاله کې بیا نه په پیسو او نه په عزت او په هر څه باندې ورخوشي نو د زر ورمنډ کړه او په ارټ باندې ورخوشه شو تاوي چې اخو لیلا راغلی د منګي ډکای چې دا خوشاله شي نو دا خپل ملګرو ته وي دا مجنون درومه چې مجنون بس ته د دې بیا ما نه پریک دي اسی بار مې ودرې کله براته یو سوي کله براته بل سوي نو غله وندګي منګي ډک کړو دی لاړی څلور 15 غنټې پس چې بیا د ابو ضرورت راغی او دای منګي راغستې دی واپس راغی مجنون نه شان په شک کې تاویږي ارټ تاوي نو دې چې منګي ډک کړل نو دا بیا خپه شو کو سوته نو ما سړی دومره په شک کې لیوانه چې لګیا بای نو وته مجنون بس کا صرف دا الفاظ وته مجنون بس ته د دې وته وی اله بس لکه په دې خپه شو چې تا ما زستا په خدمت کې لګیا و نو خبه وې کنه نو اله بس خپل اغستړیوال امتهیرو نو شیخ سے بوي وې دا دنیاوی شو په دنیاوی شک کې د دومره مفتلا دی چې 3 غنټې لګیا دی ارټ تاوي خو پته وته نه لګیدله مونږ 2 رکعات نه پلوکو نو مونږ وای بس نو که چې تاسو سبق مونږ نه ویلې چرته وایو نو مونږ ډیرو تور او کړی لبس که چې تصبیح راوالو یو پیر 2 تسبیحات وکړو او باغې ستړي شو نو مونږ وایو بس نه دنیاوی شک ته وګورو په دنیاوی شک کې د پیسو لالچ ته وګورو د پیسو د لپاره خلک څومره قرباني ورکوي او کوم لا روزي څومره سفر کوي د دې په مقابله کې د دین عشق په دین باندې عمل کول څومره مشکل دي موږ تاسو د چې موږ تاسو د رسول الله مبارک دا واقعات سیرت چونکه ربیع الاول شروع شه د موږ تاسو په واقعات دي اورومو په سیرت باندې پروسه کالو من خبره کړو ان شاء الله دا هغه زینب واپس مخلوق او اصل سیس چې کوم دی هغه عمل دی چې د رسول الله مبارک سره موږ د عشق داوی کو نو عاشقان و الغه حقيقيو چې زمنګ د سر نواله درنو کا پوري راکه د رسول الله سنت وي زمنګ خبره هغه د شریعت نه بهر نه وي زمنګ عمل د شریعت نه بهر نه وي زمنګ کردار عمل فیصله اوریدل ګرځیدل ټول پټول د شریعت کې دن نه وي د رسول الله مبارک په سنت او عمل وي نو الب من صحیح عاشقان یو او کچري دغه مونوي بیا صرف زبانی جمع خرج ته خبر ختمه دن نشته الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي